خبره درنه او عزتمنو خلک همیشه دپاره تاسو هر انسان ته عزت ورکړی دی او موږ هم خدای نه دا دعوه لرو امید لرو چې د کوم عزت تاسو موږ ته راکوو دا عزت همیشه دپاره موږ برقرار وساتو مختصر خبره به کوم او د کورمې حوالې سره بیا واضح ته کوو کورمې که تاسو تاریخ وکسو دا خبره زه د یو قوم دپاره نه کوم دا خبره د تری منګال ناول سره چې پری وپرې دا خبره زه توري بنګشتیا کوم دا خبره زه ورکوزي ته کوم دا خبره زه د پړچینور کې اوسیدونکو خلکو ته هم کوم دا خبره زه د ساده اوسیدونکو خلکو ته هم کوم او دا خبره د موربګن او د ډګر والا لپاره هم دی ایکور می تاریخ کا تاسو وکسو د پاکستان از د ونی نه مخکې هم ایمو د علاقې اختیارات د څو خندانونو سره وو داسې خلک هغه وخت کې هم د انګریزانو په وخت کې چې هغه د مل دپاره نه بلکې خصوصي د یو حکومت یو د پی او د پولیټیکل دپاره کار کولو مغه مشرانو مغه خلک وو چې کله ملک آزاد شول 1947 کې بیا مغه مشران بیا هغه ته یو حکومت طرفه لونګیونې میلاو شولې حکومت طرف هغه ته خپل پروتوکول ملو شولو بیا هغه د پاکستان لاندې چې کوم پولیټیکلي بیا دا خلک دغه لاندې راغلو بیا دوی د نمایندګي وکړله تاسو په ایمان سره وایي ته نن پړچینور ته راشه صرف څو خندانونه به وي چې دغه به پټایا بودي دغه به بچایا بودي او دغه به هر یو هغه شی چې هغه حکومت سره تړلی دغه به ونه پیدا وي او په ایمان سره وایي تاسو صادق ته راشئ تاسو صادق کې محسوس یو دوه درې خندونه بوځي دغه به بچایا بودي دغه به پټایا بودي حکومت سره هر شی چې تړلی وي هغه نه به دغه ګاټ وي تاسو همداسې ډوګر ته لاړ شو تاسو همداسې بګن ته لاړ شو مندوري ته لاړ شو همداسې تاسو جندړي ته راشو تاسو ته محسوس سره حال میلویږي دا هغه خلک دي چې مو ته نمایندګي کړې دی دا هغه خلک دي چې همیشه دپاره موت او سپکولی د افسر په مخ کې کړي دی دا هغه خلک نه دي چې انګریز نه د موت او حق راخیستی نه دا هغه خلک دي چې پولیټیکل نه موت او حق راخیستی نه دا هغه خلک دي په موجوده وخت کې چې دا ډي سی سی نه موت او حق راوخلي دا یې څو خندانونه دي چې یو ترتیب روان دی او همیشه دپاره موږ د هغو غلامي لاندې ژوند کړی دی ملک او علاقه چې ترقي نه کوي دغه صرف واجه هم دا وي چې هغه نمایندګي نه لري مشراني نه لري او مشران په دوو حلقو کې په دوو ځایونو کې موندو یو هغه مشران دی چې د محکمې سطح باندې او یو هغه چې حکومت سطح باندې او چې کله دا هم د غفلت والا وي نو بیا علاقه ترقي نه کوي 100% آبادي د کورمې صرف 50% خال مسافر دي او زه که د سنټرل کورم خبره وکړم په دې کې 15% خلک مسافر دي صرف 8% خلکو کې سبا کوي هغه خلک چې هغه د علاقې نه بهر دي بلکې 75% د علاقې ماشوم په دغه علاقې کې پاتې کېږي د علاقې ماشوم په دغه علاقې کې سبا کوي د علاقې ماشوم ته په دغه علاقې کې لسم سکول نه ملويږي نو د دې غاټه واجب شي د دې غاټه واجب هم صرف انده دی ورونو چې کله یو علاقه سکول نه لري یو علاقه کامیاب هسپتال نه لري یو علاقه کامیاب ښایسته بهترین روډ نه لري کله یو علاقه بجلی نه لري چې کله یو علاقې کې د موبایل د پیډیسیل سهولت نه وي چې کله علاقې کې د حکومت څومره هم محکمې وي که زه تاسو ته نامې واخلم تاسو ته بېپاته هم نه وي محکمه جنګلات وکسه توانمایي صحیح که نه محکمه زراعت وکسه توانمایي صحیح که نه محکمه صحت وکسه توانمایي صحیح که نه محکمه تعلیم وکسه توانمایي صحیح که نه محکمه پولیټیکل ایڈمنسټریشن وکسه توانمایي صحیح که نه محکمه CNW وکسه توانمایي صحیح که نه محکمه پبلک هیلث وکسه توانمایي صحیح که نه تخبل مینی نمائی صحیح که نہیں تخبل سنیٹر نمائی صحیح که نہیں تخبل PEP نمائی صحیح که نہیں بالکل مائی صحیح تو سموتا ہوئی تو سمائی صحیح
تاسو مایوسه نه یو بالکل مایوسه چې کله زه دغو حلقو نه دغو ادارو نه دغو مشرانو نه مایوسه شوم نو به بیا خو هم حالاتو ته څه بیا به هم تو ته حالات لاره ښیي یو قوم هم خدای پاک داسې نه پرېږدي کوي چې پیروان غوندې سړي ته موسی پیدا نه کړي یو قوم هم خدای پاک تر هغه وخته پرې نه پرېږدي هغه ته خامخا موقع ورکولی شي چې کومه ځان بدلون کا ځان ته بدلون لاره خپله کا خو که هغه لاره موږ تاسو وپېژنو نو موږ تاسو بدلون راوستلی شو په ټول سنټرل کوروم کې دا ډېر افسوس خبره ده ډېرې وړې خبرې چې موږ کوو خو چې بهر خلک یې وویني چې د مو پارلمان لیډر مو ته څومره کارونه کړي دي ایمو څمکنه ایمو مسزان شیرزای ایمو توري بنګشي واوري چې مو ته رشید سینیټر څومره کارونه کړي دي تاسې واورئ مو سجید سینیټر د څلور کاله دی شو څلور یوه دوره یې نه دي کړي مو ته بله روده یو کس ګیله کړې چې عمرخان علي خفه دي تونه خزاغه د هغه هم د مو سفیر تیر دی حق لرم څنګه صرف د علاقې اواز خو اوچات وای چې ته یو په ټي وي باندې ناسته د اخبار ته یو بیان ورکړی پر یوټیوب باندې چې ته ناسته حبیب ملکه تو ته په غاټو خبرو په غاټو کیسو باندې ملک نه جوړېږي په حرکات سره ملک جوړېږي مو دوستان ډېرې وړې خبرې دي ټول څلور نیم لاکه اوبه یوه نادره دفتر نه لري یوه نادره دفتر دومره غټ کور دی ته په ټول لوړ سنټرل کوروم کې یو پاسپورټ دفتر نه لري دا دومره غټ کور دی دا کارونه څه نه کېږي دا د موتو غریب سره تړلي دي دا کارونه څه نه کېږي دا د موتو کتول کې بچای ودرېږي ایموتو ادې دادا ایموتو غریب کتول کې ودرېږي که کومې ورځې د سینیټر پلور تره ورور بچای کور والا خویندې میندې ودرېدلې یقین ولره میاشتې کې به د نادر او د پاسپورټ دفتر رسېږي خو هغه کتور کې ودرېږي نه هغه ته د کتور اوږدونې موږ هغه حق نه ورکوي زه تاسو ته ټولو ته علاقه څنګه ترقي ولري ټول ځوان اول بې تعلیمه لرو ټول ځوان بې تعلیمه 80% ځوان بې تعلیمه لرو والله که ته ملیشې کې برتي وکړې والله که ته لیرې کې برتي شې والله که ته پوج کې برتي شې او ما دا کوم کمانډ کړو ملیشیا ته هم ویلو چې سرجي که ته ځوان غواړې چې ځوان د ترقي په لور روان شي که ته غواړې چې د سنټرل کوروم ځوانان روزګاره ورکړي که ته غواړې چې دې علاقې ځوان ته کار ورکوې نو زه هم تا ته یو ریکویسټ کوم په جرګه هال کې مو ویلي چې ما ته د لسم شالټ مه کېږدوه ټول شیرزای ته لسم سکول نه لري نو زه لسم سرټیفیکټ کومه نه جوړ کړم ټول اشکیل مندخیل لسم سکول نه لري زه بچای لیرې کې څنګه داخل کړم زه ملیشې ته څنګه بوځم بېګا هم ورته پړچونو نه ټلیفون شوي دي ځوانان لوړو ول مو خاتم پوسټ سرټیفیکټ جوړ دی مو نه خلی زه څه وکړم چوته یې سوچته دا چې کوم مشران د انګریز زمانې نه مو باندې مشر دی دوی ته دې خبرې سوچته دغه بچای که بې تعلیمه یې بابو به لګېږي که بدماش یې بابو به لګېږي مو ته بچي ته چا فکر کړی دی منیر اورګزي یا رشید سینیټر یو د غاټي غاټي بلاوونې چې تاسو ته به نن رسي یو ګزارې ښه کمانډر صاحب ته وار شي یو ګزارې ښه بریګیډیر صاحب ته وار شي چې سرجي مو سره تعلیم هېڅ سهولت نشته دی زه سوال کوم ورته وغرلېږه پښو ته لاس واچوه ګیرې ته لاس واچوه چې مو ځوان ته مستقبل ورکړه مو بچای هم ملیشې کې داخل کا مو بچای هم فوج کې داخل کا زه هم ټرین شوی سړی زه هم ملک او علاقې ته قرباني ورکولی شم خو داسې نه کوي مشر ویلي ورکړي مشر والي افسر خفه کړي مشر والي ډي سي سي خفه کړي تو ته پاته د هغه خفګان سره چې هغه ته جوړېږي دغه خفګان سره دغه سکول کې به تنخوا خرابېږي هغه نه به کار اخیستلی شي هغه ته به د دې کې ملاقات ختمېدلی شي هغه نورې چې کوم بلونې هغه اوس د چپري پټک والا شکر دی هغه خاتم دی نو زه تاسو ته دا خبرې ایمان نه دي دا زه چې کومې خبرې کوم دا ایمان نه دي دا د ما د والي صاحب خبرې هم نه دي دا د ما د کور د ما خاندان خبرې نه دي خلکه زه ټول توري منګشت یم
زه ټول ورګرځېدم، زه ټول پرېږدېدم، دا ټولې تو خبرې دي. دلته یې تو بچی هم ژوند کوي او دلته زه هم ژوند کوم. دلته به زما بچی هم رولوی کېږي او دلته به تو بچی هم رولوی کېږي. تو دغه نه ژوند تېرولې حساب بل ځای شته نه دی. په مسافري د وطن نه کامیابېږي. ټول ځوانان مالته وکړي خاتم کو پرېږو پر عملو کې. خو ته راشي دلته خطراشی دلتا اڈوکی بھی کور پر یخوی، نظیر بھی کور پر یخوی، ہار جوڑ بھی دار کوي او بچا به بیا ته په ماحول کې نه ملاويږي. څه په دغه وخت کې هغه خپل پلور ته سهارا ورکړي، څه په دغه وخت کې پلور ته سکون ورکړي، څه په دغه وخت کې پلور ته تسلي ورکړي، څه په دغه وخت کې پلور ته آرام ورکړي. په واجه دي څه دغه بچا به داسې رکټا شوی چې په ملشي کې هم بربنډ کېږي. نیدي خبرو احساس ایمو ایمنی سینیټر ته ویلې نه کېږي. یو د دې خبر احساس ایمو ځوان ایمو بشر ته ویلې نه کېږي. وجه دا دی چې ته غریب یې او ته برباد لرې. وجه دا دی چې ته په حق دفتر کې چې کوم کې د تو پیسالۍ تو ته انصاف ملېږي هغه ته کې حرکت نه شي کولی، ته خبره نه شي کولی. او ته کوم قوم او کوم خلک د دغه ځای خبره په د ژبې نه شي کولی. دا خلک بیا همداسې بې ضمیره وي، دا خلک بیا همداسې خرڅېږي، د خلکو د خلک بیا همداسې د زلالات فکر په سوچ کوي. په واجب دي چې د موت او حق دپاره اوس پرې چوکره مخکې نه دی. نو زه ټولو ته دایم په ټول علاقې کې په ټول سنټرکونو کې یو د پاپړو متخکرونه یو د پاپړو فیکټري نه لرو. یو پاپړو فیکټري او تا ته پاته شوی مو علاقې کې څه نه ملاوېږي. که په صحیح معنو کې مو په دغه علاقې کې کار شروع کړو، که په صحیح معنو کې د ما د علاقې افسر دي ته سوچ شروع کړو، که په صحیح معنو کې د ما د علاقې مشر دي ته فکر وکړلو. نو زه ته قسم سره ویل شم چې د اسلام آباد خاوره ته څومره قیمتي دی چې دې نه به د ما د کور مې خاوره قیمتي کېږي. ته غار د پیلې نه ډک کور به کېږي، ته غار د سنې او د زمرد نه ډک دی چونکنیا کور به کېږي. سپینې غرې غوندې وطن لرو کور به کېږي نه کېږي. د دغه وجه دا ده چې موږ ته چا کار روزګار نه دی راکړی، او چې کله کار روزګار ونه کړي بیا به خامخا زه تربور جوړوم، بیا به خامخا دښمن جوړوم، بیا به خامخا ورور په ټټر والم، بیا به خامخا د پټي مې ملت دښمني ته جوړوم. په واجب دي چې زه د روزګار او د ژوند والا دماغ او د روزګار او د ژوند والا لیاره نه لرو. په دغو شیانو کې ټول ملاویز دي. کوم خلک چې قوم سره د قوم کونډې پورې سره زده وکړي تاریخ نو زه داسې دی. که چېرې ما دغو خلکو سره حرامخواري وکړه زه تاسو ته دلته لیکل در کوم. که چېرې ما د خلکو حق خپل خاندان ته راوړو، امام علي صاحب ناست ما سره، که چېرې ما د خپل خلکو حق خپل کلو خپل وروڼو ته راوړو، نو ته یقین ولره چې زه په دغه ژوند باندې زلالات منډو که نه یې واخیستم. د تا ته څومره افسران تېر دي یو به روغ ونکسې. نن ته د سینیټر حالات وکسم، نن ته د ایمنې حالات ژوند به ښه نه تېروي، خو دا د موتو ته هم ژوند نه دی. ازار به نه لګېږي، ازار به نه لګېږي چې د څومکني موټ کې ګوړه راوړي لاس به ډې کېږي د هغه دې فریاد په چوپ نه واوري. پټانه ګل خلک، پټانه ګل خلک، پټانه ګل خلک. ازار به نه لګېږي چې د مو څومکني هر موړ کې ګوړې واوري، نه د اختر ورځه کسي، نه د جمعې ورځې هر خوشحالي ورځه د مو په مړو باندې شاته شوې دي. تاریخ به نه ویږه چې مو ته په وړې وړو ټوټو باندې پنځه څلوېښت مړي ورکړي دي. یو ګوډ سړی چې مو ته جنګ بندولی شي ولې دغو خلکو نه شو بندولی؟ نه نه یې بندولی. ما سینیټر هغه ووټ خرېپېدلو ولې چې د هغه ته د ووټ اهمیت وي. تو نه تو د علاقې د کونډې پورې نه به لګېږي. نو ما د دغو علي شیرزي ازاد چې نن ورځې پرې په میاشتو کې د خپل ورور سره رابطه نه شي کولی، په میاشتو کې هغو به زور ته نه شي راتللی. نه به لګېږي دغو خلکو ازاد
نه به لګېږي دغو یتیمانو ازار چې دوی دپاره اوس پرې چا یتیمخانه نه ده جوړه کړې بې تعلیمه سړه سره بې تربیه ته راکټه کېږي نه به لګېږي دغو کونډو ازار پټانه نه به لګېږي چې ته د دغو خلکو حق سره ته لوبه وکړې پټانه خو به لګېږي چې ته دغو خلکو سره هرمهري او زیاتای او دروغ او غلط او دوکه وکړې ته ما به هم زللات زه به هم بیا د سلالات والا ژوند موندم خو یقین سره ده سړي ته څومره زور ورکوي چې تو خلکو ته چوپ لنګر خوارې نه یې اسلام آباد به ورته کاس پڅېږي چې په دغو تېرولو ډېر ما ډډه کېږه دا غیرات بیرات خبرې ته ماته مه کوه چې کومې ورځې د ما په حجرې کې لنګر ولګېږي تا دا ټول خلک به د ما په حجرې لنګر کې ناستي دوه وخته ټیکاله به ته ورکوم ووټ بیا مو ته کوي زنده‌باد بیا مو ته یې دا چا ته یې مو ته یې که تاسو ته دا د علاقې هر یو سړي ته چې هغه شعور لري فکر لري او موخه ورته ولو چې کور مې ته لاړ شم یو به د لنګر بندوم یو به د لنګر باندې خال بندوم او یو به زه د خلکو لنګر ته رسوم بس ډېره وشوله دا خري ملکې دي بس ډېره وشوله دا خني ملکني په دغو غاټو حجرو باندې مو علاقه غاټه نه کېږي په غاټو خندانونو سره علاقه کامیابېږي نه په تلمامتاو خلکو سره هم علاقه نه کامیابېږي تلمامتا خدمو سینیټر یاد دی تلمامتا خدمو ایمنې یاد دی تلمامتا خدمو DTE یاد دی تلمامتا به انشاءالله مو کې ځنه مشران هم علاقه دې سره کامیابېږي علاقې ته تلمامتا ورکا علاقې ته روغ ورکا ایماندار ورکا حق پرست ورکا څنګه د تو اواز په هر ځای کې اوچتولی شي زه تاسو ته ایمو غرونه دا بدي غرونه دي ایمو کلی دا بدي ولا کلی دي ایمو خلک دا بدي ولا خلک دي کغه د سنټرل دي کغه د لوړ دي کغه د اپر دي د کور میدوان پاکستان کې هر یو هغه کار کولی شي چې هغه د پاکستان بله حصه کولی شي ایمو ځوان هر یوې لمحې ته تیار دی چې کومې لمحې ته د نورو علاقو خلک توري ایمو مشر کې هم دا خوبي شته کولی شي چې هغه ملک ګایډ کولی شي خو کمای صرف دا دی چې موږ تاسو د هغو خلکو قدر نه دی کړی خو زموږ د اخري خبره که تاسو دا سوچي چې پټان عبدالخالق والي صاحب ته تپوس کوي چې مو بچي ته ووټ ورکړم دا ګمان ونه لرئ کورمي والا که ته دا سوچي زموږ سره راغلي وو ملګري مو ته خوامخا وایي چې دې ته ووټ ورکړم دا شی ونه کو او نه دا خبرې اهمیت لري چې کوم سړی تاسو ته روغ نو هغه به ښه سړی وي زه تاسو ته خلق وکسا کاس وکسا دغه مزي وکسا دغه فکر اور سوچ وکسا کوم یو سړی چې د علاقې کونډې بوري دوپاره د علاقې تعلیم او صحت دوپاره د علاقې روډونو او غرونو دوپاره د علاقې ځوان او مشرانو دوپاره یو خو سوچ لري او هغه سوچ ته هغه عملی جمع ورکولی شي بس خاصه ته ووټ ورکړه کاغا مشر دی او کاغا کشر دی کاغا تلمامتا دی کاغا بے تعلیمه دی کاغا غریب دی او کاغا امیر دی کاغا د کومې هم فرقې سره تعلق ساتي بس ته مغا سپورټ کا پواجي دی مغا سره به د مو علاقه کامیاب وړي تاسو سره غلو ټول ځوانانو ډېره شکریا ده کوم تاسو چې مو ته کوم عزت راکړی دی تاسو چې مو ته کوم نن کار راکړی دی پښتانه دا نه پیوري او یو استاد خبره وکړه چې عبدالخالق ته بدل نشي استاد ته صحیح آی اتیا او کول نه مسره د سکیږي اتیا او کول نه مسره سره په خور کې نه خطر به هغه سره پینځه کوله پات کسلم کو زر د خطرې اتیا او کول نه مسره دا شکیږي چې یو کاس راشي ته د روډ د سکول د هسپتال خبره وکړي خو بیا دغه یاره هم تاسو سره ملويږي نن کا پټو پیلوټ دی نه تاسو شاک صحیح دی نه تاسو سوچ صحیح دی زبر ته وای عبدالخالق ته خدای په مکه هم ورکا چې د کوم ژوند باندې دا بدینه د مو نور هم
تعجیزي والا زه نن هم په موټر سایکل تا خوښوم پیدل تا خوښوم تاسو ټولو ډېره مننه او شکریا خدای دې وکړي چې هر یو هغه کار چې د خدای په نس کې ښه وي د مو علاقې کې ښه د مو علاقې ته ونه ښې رسېږي الله دې موږ ته د هغه توفیق راکړي او هر یو هغه کار چې هغه نه خدای او د خدای رسول خفه کېږي او د مو علاقې خلک سږي الله دې موږ هغه نه تعالی تعالی وساتي امین تاسو بیا هم زه ډېره مننه او شکر ادا کوم مننه